دوستانو بورډ مې وکتو بره پې لیکلي 200 روپۍ کیلو غټه غوښه نو که تاسو کتلي نو غوښه ریټ چې کم دی نو هغه 1000 روپۍ او 900 روپۍ دی دی 200 روپۍ ریټ ولې لګولې آیا دی د زړې میخې راولي یا بیمارې میخې حلالوي د دې حقیقت په معلومه راځئ او تاسو یو خبره وکړه چې لکه خوار او ټپه یا کمزوري دا خبره نشته مونږ یې دې ځای مخامخ حلالو او که یو سړی وایي چې واده خیرات نو د هغې په ځای کې به ورته حلالو هم په دې 200 هلکه دا 200 روپۍ ریټ ته څنګه لګولې ټول خلک خو په 1000 روپۍ خرڅوي ته ولې په 200 خرڅوي یاره به تر اوسه پورې په 1000 او په 900 خرڅېدي هغه ټایم څاروو واره نه کوله اوس څاروي واره کوي نو موږ ته په 200 روپۍ کې ګزاره کېږي واره کوي ښه مونږ خو په دې ذهن باندې مونږ خو بورډ صحیح کوو مونږ وایي کېدای شي زړې میخ هم راوستي هغې باندې خلک دوکه کوي غوښې ستاسو وړاندې دي دې غوښو ته کتې شئ غوښه خو ماشاءالله ښایسته ده بالکل په نظر باندې بل دا کار دی چې لکه زړې وي یا بوډۍ وي یا دغه وي نو هغه سړی یو سیټ ته حلالوي هغه پټ ځای کې حلالوي چې څوک یې ونه وي که نه یا غوښه غلطه یا بیماري وي مونږ یې د دیرې نه راولو د دې ټولو خلکو وړاندې سهار مانځه ټایم او دې دی فرش دی په دې ډاګه په دې حلالو د خلکو وړاندې نو دا ټول خلک یې ویني تاسو تپوس کولی شئ بس دا خلک به هم درته ووایي چې یو څنګه دي بالکل دا خو صرف د ویډیو کې مونږ د خلکو دپاره وایي تاسو حلاله مونږ لیدلې سهار وختي کې تاسو کوم څاروي حلالوئ کو داسې ډېر خلک په دا ګمان لازمي کوي ځکه مونږ دا خبره وکړه چې آیا دا ستاسو زړې حلالوي او که نه دا کچه میخې دي نو د دې باره کې تاسو څه میسج ورکول غواړئ زه درته دا ووایم بهی چې زمونږ دیره دې دی لنډه ده په دیره کې ټول څاروي ولاړ دي تاسو هم کتی شئ دا خلک هم کتی شي چې تاسو یو ګورئ واقعي د تاسو ته هم پته ولګي او د خلکو ته هم پته ولګي چې څنګه څاروي دي ای به مو وایي چې یا واقعي د بوډۍ دي یا ځواني دي خو میخې به ښې برابر میخې وي لکه غلطې میخې نه راولو دا کوم ځای نه راولي چې دا دونه ارزانه دا خرڅوي د لاور نه راولو چې زموږ یو کس هم لاور کې دی دغه دوکان دی دا بل هم دویم دوکان هم زموږ دی او هغه بند دی دایي هغه ملګری چې کوم دی لاور کې دی میخې اغوښتي دي او را روان دی صحیح دی چې په کار شي بیا د پېښور نه هم راولو کو داسې درنه څوک واده دپاره وړي او غټه غوښه یې هغې لکه ډېره زیاته غوښه یې له پکار 50 کیلو 80 کیلو نه زیاته نو ای ته څنګه ریټ کې به ورسره هم مناسب نور کوئ خامخا چې ډېره وړي نو بیا به ورته له 100 روپۍ کیلو کې ګزاره م وکړو په دغه 200 کې هغه په دې 200 کې به م ورته وکړم او بل که وایي چې څاروي راته حلال که زما اړوند نو زما دیره کې به په څاروي ګوتک دي او دی وړاندې به څاروي حلالو هلکه دا ټولو دپاره خوشخبري ده چې په مصري بانډه کې د ټولو نه کم ریټ چلیږي د غوښې 200 روپۍ کیلو تاسو نوښار کې تپوس کولی شئ جهانګیري کې تپوس کولی شئ یا کوړه خټک کې تپوس کولی شئ خو واحد په مصري بانډه کې ما 200 روپۍ ریټ صحیح کو نو اوس ماشاءالله هر غریب چې کم دی هغه غوښه خوړې به شي او ځان ته به اخیستې شي ولې چې دومره ګراني ده په 1000 روپۍ کیلو کې به څوک غوښه یوسي او بیا داسې کسابان هم پکې شته هسې نه په دې 200 کې خلکو ته تشه ډوکي ورکوي داسې خو نه کوي نو بس دا خلک یې وړي او خلک خو چې ډوکي ورته ډېر واچوي بیا وایي دا دې راته ډېره چولې نو مناسب کار کوو نو وړي یې او لکه غوښې ښې ورکوو غوښې نه ورکوو زموږ والد صاحب وایي اکرم حاجي صاحب چې لکه ښه کار کوئ او غلط کار مه کوئ تر اوسه ازادي ځای ناست مو وایي هسې نه تاسو چا سره زیاتي وکړئ نه زیاتي به خو نه کوئ ځکه چې ډېر زیات غریبانان خلک دي کاکا اوس خبر وکړه چې مونږ رشکه چلو ما به نیمه کیلو وړه خو چې ارزانه شوه خامخا کیلو یاره عجیب بس که زه ته ووایم نو ډېرو خلکو غوښه نه شوه خوړی په 900 په 1000 کې به څو 800 دیاړي ده نو چې تا 800 دیاړیو کې مثلا نو په یې کې به ته غوښه وړئ که نور به ځان ته څه سودا مودا کې نو ځه چې دا 200 د مونږ د اړخه ریلیف میلو شي نو مونږ ته به هم چېرته یو لپه دوا وکړي که نه کېدای شي خدای مو کار صحیح کړو چې دومره مو ارزانه که نو یو کار وکړئ نمبر په خوله باندې ووایي که نه کو چاته په کار آرډر درته کوي په موبایل باندې نو راتلی شي 0333 901 83 86 دا زموږ د رابطې نمبر دی او د شپې 2 بجې هم ټلیفون کولی شي مونږ به ورته څاروي حلالوو انشاءالله ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم السلام دا ریټ مو اریان دریان کړی ما ځکه درته ویډیو دپاره رالو دا څه حساب دی دا تر اوسه پورې دا څاروي ډېر ګران وو او اوس څاروي ارزان شوي دي ماشاءالله ګزاره کوي نو په 200 باندې واره کوي او تاسو یو خبره وکړه چې لکه خوار او ټپه یا کمزوري دا خبره نشته مونږ یې دې ځای مخامخ حلالو او که یو سړی وایي چې واده خیرات نو د هغې په ځای کې به ورته حلالو هم په دې 200 زبردست بیخي پې نوره خرچه نشته 1 روپۍ هم څاروی به ځان ته خوښوي ګاډي کې او کسابان موسازما ځي اول تکې به ورته حلالوي 1 روپۍ هم ترې نوره نه حلوي ماشاءالله غټ آفر د ټولو خلکو دپاره ولګېدو د چا چې بالکل واده وي یا داسې نور څه دپاره دی د غوښې ضرورت وي ستاسو په کور کې به دی میخ حلالوي او غوښه به ورته تلي
او کسابان ورته په فری کې درځي او په کرای باندې به هم فری درځي او صرف 700 روپۍ کیلو به ورته حسابوي هلته غوښه نو دې نه بل غټ آفر کم دی نو که څوک هم غوښتل غواړي نو نمبر مې تاسو ته ووي او په سکرین هم به شو کېږي دوی سره تاسو رابطه کولی شئ به دې سره خپل احتشام الحق ته اجازت ورکوي د الله په امان